حنفی بچی ما خفا بدکرم ما سرم چڑر سوا بدکرم جلالا ما سرم والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى في مقام آخر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. خوږو عزتمند اوریدونکو، نن مونږه هغه یو سلسله د بیانونو هغه شروع کوو. دغه سلسله تاسو ټول هغه خلک پیژنئ چې هغه د بریلوي حضراتو په نوم باندې هغه یادیږي، یا د سیفیانو په نوم باندې. د هغوی خلاف دغه سلسله هغه مونږه نن شروع کوو انشاءالله. او اصل د دې وجه هغه دغه ده چې دغه خلک هغه قسمه قسم بدعاتو کې هغه اخته دي، رسوماتو کې اخته دي، او دغه بدعات هغه دین ګڼي، دغه رسومات هغه دین ګڼي. او هغه عوام چې هغه د دغه د حقیقت نه دی خبر، هغه دی چې دنه هغه گمراه کوي او په دغه بدعات او رسوماتو کې دی اخته کوي. او بیا هغه خلک چې هغه دغه بدعات رد کوي، څوک هغه د دې خلاف کوي، دی بیا زور شور سره چې دنه هغه د هغې مخالفت کوي او دغه आवाज او نعره لګي چې دغه خلک هغه د دین نه خلاف دي، دغه خلک چې دنه هغه د سنتو نه خلاف دي. نو دا سلسله هغه صرف او صرف په دې نیت باندې هغه شروع کوم چې زه خپل عوام هغه د صحیح دین نه هغه خبر کړم، د نبی علیه السلام د صحیح سنت نه هغه خبر کړلی شي، دغه خلک هغه خبر کړلی شي چې د نبی علیه السلام سنت او طریقه کم یوه ده، او دغه خلکو چې کم طریقې هغه اختیار کړي دي دا آیا د نبی علیه السلام هغه سنت او طریقه کار دی او که نه دی. د ویډیو مقصد صرف او صرف د دغه سلسلې هغه نیت دغه دی چې عوام هغه د صحیح لارې نه خبر شي، او نور کوم خلک دغه چې په دغه بدعاتو کې اخته دي هغو ته هم الله پاک هغه هدایت نصیب کړي، او الله پاک ته هغوی ته هم د قبلولو هغه استطاعت الله پاک هغوی ته ورکړي چې هغوی هم دغه خبرې په یو صحیح نیت باندې واوري، نو شاید چې الله پاک ورته صحیح لار نصیب کړي. نو اولنۍ مسله هغه مونږ ذکر کوو، مسله مروجه هیله اسقاط. کم چې عام طور د جنازې نه پس چې دی نه هغه بریلیان هغه په مړي پسې کم هیله اسقاط کوي، د هغې په باره کې به دا بحث کوو. خو د هغې نه مخکې څومره د دې سلسلهوار څومره هغه بدعات دي هغه به انشاءالله نمبر په نمبر باندې هغه ټول هغه ذکر کوو. د دې ټولو نه مخکې هغه زه تمهیداً یو څو خبرې هغه ږدم. الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي. کوم آیت چې ما اوله کې لوستلی و، نبی علیه السلام چې کله اخري خطبه فرمایله، یعنی حج کې کله چې نبی علیه السلام د حج په دوران کې هغه نبی علیه السلام باندې آیت نازل شوی دی، الله پاک فرمایي: الیوم اکملت لکم دینکم، نن ما ستا دپاره ستاسو دین ستاسو چې دی نه هغه مکمل کو. نو په دغه وخت کې نبی علیه السلام انتهایی خوشحاله و، دغه دین چې دی نه هغه مکمل شوی دی. د دې نه پس چې دی نه هغه څوک د ځان نه څه طریقې هغه ایجاد کوي او هغې له د دین نوم دین یقینا هغه به بدعت وي. اوس بدعت څه ته ویلی شي؟ د بدعاتو تعریفونه وغیره هغه به انشاءالله جدا یو مستقل موضوع ده، هغه به انشاءالله یو مستقل ټایم هغې له ورکوم.
اول زما مقصد هغه دا دی چې مروجه الی اسقاط د هغې تفصیل بیان شي. بیا ورپسې چونکې د ربیع الاول میاشت ته نو کوم جشن عید میلاد النبي چې مناواله کېږي د هغې شرعي حیثیت هغه بیان کړلی شي. د هغې نه پس چې دی نو انشاءالله د سلسله وار هغه مسایل به بیانو. نو د بدعاتو هغه بحث به انشاءالله هغه تفصیلي هغه راشي. نو دین مکمل شوی د هغې نه پس که څوک هغه یو نوې طریقه هغه ایجاد کوي او د هغې له د دین نوم ورکوي نو یقینا چې دا به هغه نوې طریقې او بدعت دي. او دغه سلسله هغه موږ په دې وجه شروع کړه. الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي ولتکم منکم امة یدعون الی الخیر. پکار ده چې یو ټولګی داسې وي چې هغه خلک نیکۍ طرف ته هغه رابلي ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. خلک نیکۍ طرف ته رابلي او د ګناهونو هغه منع کوي. نو نیکۍ طرف ته هغه خلک رابلل د ګناهونو منع کول د هغې یوه حصه هغه دا ده چې خلک سنت طرف ته راوبللی شي. د بدعاتو نه هغه خلک چې دی نه هغه منع کړلی شي. د سنت چې دی نه هغه د سنت هغه فضایل څومره دي یعنی یو سنت چې دی نه هغه جوړلی شي د دغې چې دی نه هغه څومره هغه فضایل دي. نبی علیه السلام د دې په باره کې هغه فرمایي لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. مشکات شریف حدیث ته نبی علیه السلام فرمایي په تاسو کې یو سړی هغه مؤمن نشي کېدلی تر دې چې د هغه خواهشات د هغې څه تابع نشي کوم چې ما راوړي دي. نبی علیه السلام چې کوم قرآن حدیث هغه پیش کړي د امت ته کله چې د یو انسان خواهشات د هغې مطابق نشي دی کامل مؤمن نشي کېدلی. نو دا نن سبا چې څومره بدعات او رسومات هغه کېږي په مقبرو کې کېږي یا نور عام طور په جماعتونو کې هغه دغه بریلیانو هغه شروع کړي دي یا نور چې دی نه هغه په هر حالت کې چې دی نه هغه څومره د دنیا د ژوند هغه موډونه دي په هغې کې قسمه قسم بدعات هغه شروع کړي دي. نو په هغې کې هغه ډېر ځایونه داسې دي چې هغه صرف او صرف دي په خپل خواهشاتو پسې ورپسې دي او ډېر ځایونه هغه داسې دي چې صرف او صرف د دې تعلق او د دې کار چې دی نه هغه صرف او صرف د عوامو د پیسو سره یي چې په څه طریقه به د دې را پیسې موږ ته حاصلې شي. نو نبی علیه السلام فرمایي چې ستاسو هغه خواهشات د هغه دین تابع نشي کوم چې ما راوړی دی نو تاسو تر هغې پورې چې کله دا تابع نشو نو تاسو مؤمنان نشئ کېدلی. بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي ان الدین بدأ غریبا. مشکات شریف حدیث دی. دین هغه په اول په شروع کې هغه ناشنا و او دغه رنګ په اخره کې به هم دا دین چې دی نه هغه ناشنا شي خلکو ته. فطوبى للغرباء. او نبی علیه السلام بیا فرمایي په دغه وخت کې خوشحالي ده زیری دی د غریبانو خلکو دپاره. وهم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتي. او دا هغه خلکو دپاره نبی علیه السلام زیری ورکړی دی د خوشحالۍ زیری ورکړی دی چې هغه خلک په دغه اخري وخت کې چې کله زما سنت نبی علیه السلام فرمایي هغه خلکو ته ناشنا ښکارېږي هغه سنت ختم شوي وي هغه سنت کمزوري شوي وي یعنی بدعات په هغې باندې چې دی نه هغه غالب راغلی دي مفهوم چې دی نه هغه داسې بدعات په هغې باندې غالب راغلی وي. نو په دغه وخت کې چې دی نبی علیه السلام هغه خلکو ته هغه زیری ورکړی دی چې په دغه وخت کې زما سنت چې دی نه هغه ژوندی کړي. دغه رنګې بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي من تمسک بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهید. چا چې د فساد په وخت کې زما یو سنت ژوندی کو دته به د 100 شهیدانو اجر هغه میلاویږي. نو سنت ژوندی کول سنت دا د بدعت په مقابله کې دی او سنت دا همیشه په بریلي باندې هغه بدلېږي ځکه دی خو په بدعاتو کې اخته دی په د باندې سنت چې دی نه هغه بدلېږي. او دا سلسله هغه موږ شروع کوو په دې کې بعضې خلک چې دی نه هغه به دغه وایي چې یاره دا خبرې هغه کول نه دي پکار دا چې دی نه هغه ځان په دې باندې د دې نه یو طرف ته کا ولې چې دی نه هغه ځان په خطره کې غورځوي بیا به چې دی نه هغه پلان کې داسې وایي پلان کې به تا ته داسې وایي. نو دې باره کې نبی علیه السلام یو څو احادیث هغه تاسو ته ذکر کوم. ذر رضی الله تعالی عنه فرمایي ما ته زما محبوب امرني خلیلی ما ته زما محبوب هغه دا حکم کړی دی ان اقول بالحق دا چې زه حق خبره کوم وان كان مرا اگر که دا حق خبره ترخولی نه وي خو زه دا کوم. وامرني الا اخاف او ما ته حکم کړی دی چې زه نه یریږم فی الله په باره د الله پاک لومة لائم د چا د ملامتیا نه زه ونه یریږم. نو دا سلسله مونږ شروع کوو که څوک ملامته کوي مونږ د هغو د ملامتیا نه یریږو. دغه رنګې مونږ چې دی نه هغه که څوک په دې باندې خفه کېږي خفه دي شي مونږ د چا د خفګان نه هغه نه یریږو ځکه د نبی علیه السلام وصیت چې دی نه هغه سره خپل صحابو ته هغه دغه دی. او دغه رنګې نبی علیه السلام بل حدیث کې فرمایي من التمس رضا الله بسخط الناس
چا چې د الله رضا هغه تلاش کړه د خلکو په غوسه کېدو او په خفګان کې، یعنی داسې حق بیانوي چې خلک په هغې باندې خفه کېږي او الله پې هغه رضا کېږي، نو کفاه الله مؤونة الناس، الله پاک په چې دی نه هغه د خلکو د مشقت د تکلیفونو د طرف نه د ده لپاره چې دی نه هغه کافي شي. ومن التمس رضا الناس، او څوک چې د خلکو رضا تلاش کوي چې یاره دا پلانکې خفه نه شي، دا پلانکې خفه نه شي، نو څوک چې د خلکو هغه رضا تلاش کوي بسخط الله، د الله په غصه او په خفګان کې، یعنی الله خفه کوي خلک خوشحاله کوي، الله ناراضه کوي او خلک چې دی نه هغه راضي کوي. وکله الله الی الناس، الله پاک په دغه کس چې دی نه هغه خلکو ته حواله کوي. بهرحال د حق بیان د دین نبی علیه السلام صحابو ته هغه نصیحت کړی دی چې حق بیانوئ، اگر که بچا باندې تریخ لګي، څوک پې خفه کېږي او دغه رنګې چې دی نو هغه د نبی علیه السلام سنت ژوندي کول. نو زمونږ مقصد صرف او صرف دغه دی چې مونږ د نبی علیه السلام سنت هغه خلکو ته هغه وښیو. خلک د بدعاتو نه هغه منع کړو، د هغه بدعاتو نه خلک چې دی نو د نبی علیه السلام سنت طرف ته هغه راولو. نو صرف او صرف مقصد دغه دی. نو دغه یو څو تمهیدي خبرې په دې کلیپ کې هغه وشولې او دغه رنګ انشاءالله آینده کلیپونو کې به د هیله اسقاط مروجه هیله اسقاط د هغې طریقه کار کم چې دی نه هغه مروج دی نن سبا چلیږي، کم فقهاو ذکر کړی، کم شرایط انشاءالله هغه به دغه سلسلهوار کلیپونو کې چې دی نه هغه ذکر کېږي. دې باره کې چې دی نه هغه د کم ملګرو هغه د بریلوي حضرات هغه په خپله وي یا زمونږ عوام ملګري یا طلبا وي، د هغو څه تپوس وي وغیره د بریلیت په باره کې یا د دې د بدعاتو یا چې دی نه هغه د بریلیانو کوم اعتراضات وغیره هغه په کمنټ کې هغه کولی شي. انشاءالله د هغې چې دی نه هغه به زه د آینده ویډیو چې د اپلوډ کېږي د هغې پورې به زه د هغې کمنټ ګورم، په هغې کې به کم اعتراض وغیره قابل جواب وي هغه به زه په یو پاڼه کې راجمع کوم. دا سلسله چې کله ختم شي، یعنې د هیله اسقاط ته کم مسله ختم شي، د دې چې د دې متعلق کم سوالات هغه به انشاءالله په آخر کې ذکر کوو، او یا بل داسې سوالات چې د هغې جدا موضوع وي انشاءالله هغه به په جدا موضوع کې هغه ذکر کوو. جزاک الله تعالی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.